عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایله چې عائشہ رضی الله عنها خوروا لږه زیته کوه په غوښه کې او زمونږ يهودي ګاونډي چې دی د هغه خیل پکې ساته ښه هغه کره غوښه او خوروا ورلیږه پروا نه کوي خوروا دا لږه زیته کوه. یو بل صحابي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې کله تاسو خوروا کوئ اذا طبخت مرقه کله چې خوروا پخوئ فاکثر ماءها اوبه پکې لږې زیاتې کوي وتعاهد جیرانک او د ګاونډیانو خیل پکې وساتئ. کور کې خوروا جوړې دال پخې لوګان پخې نو یو چمچ اوبه زیاتې ور واچوه. د څه دپاره شابه سنت طریقه دا شوله پته ولګېدله چې یو چمچ دو چمچه یو پیالې دو پیالې اوبه زیاتې ور واچوه یاره د دې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې د ګاونډیانو خیل پکې وساتئ نو دا یو چمچ